الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطال عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. داننې چې کوم سبق دی نو دا ټول د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت په اثبات کې دی چې په دې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رسالت اثبات دی. الله رب العزت فرمایي وما كنت بجانب الغربي کله چې موسی علیه السلام قصه سرته ورسېده د فرعون سره نو الله رب العزت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخاطب کوي او دا ورته وایي چې وما كنت بجانب الغربي نوې ته په طرف داغه اړخ مغربي کې چې کم غر مغرب طرف ته راته ته خو د هغې په اړخ کې نه وي. اذ قضینا الی موسی الامر کله چې موږ فیصله کوله موسی ته د کار د نبوت وما كنت من الشاهدین او نوې ته هلته د حاضرینو نه ته خو هلته حاضر نه وي. نو ته چې کوم ځای کې حضرت موسی علیه السلام ته الله وحی کوله نو هغه دغه مغربي جانب باندې یو غر دی دغه غر په اړخ کې کوله نو ته خو هلته نه وي او نه ته هلته د حاضرینو نه وي. نو چې ته نه وي نو تا دا دونه عجیب بیانونه چې تا د قریشو ته مخې ته کېښودل نو دا څه دلیل دی؟ دا دې دلیل نه دی چې ته زما رسول یې ته زما پیغمبر یې او دا ما تا ته ښودلی دي او تا دې ته بیان کړي دي. ولکن انشأنا قرونا لیکن پیدا کړه منګه ګڼ خاوندان د زمانو فتطاول علیهم العمر پس اوږده شوه په هغې باندې عمر. دا د دې وجه دا وه ولکن نو دا لاکن نه دی نو هغه یو نون په بل نون کې مدغم شوی دی نو لاکن لیکن منګه چې یو الله وایي انشأنا منګه پیدا کړي دي قرونن خاوندان د زمانو ګڼو ګڼ امتونه او ګڼ قومونه منګه پیدا کړي دي. دا د موسی علی نبینا علیه السلام او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې منځ کې تقریبا 500 کاله یو روایت ته یا 600 کاله دا زمانه د فترت ده. په دې کې د عیسی علیه السلام نه علاوه بل پیغمبر نه دی راغلی. نو منګه پیدا کړه خاوندان د زمانو ګڼو
مختلف امتونه هم پیدا کړه فتطاول عليهم العمر پاگی بانی عمر اوږد شو کما د دنیا د دین درسونه هغه زاړه شو هغه هغوی هیر کړه او هغه هدایات او تعلیمات خلکو پسې پوش واچول نو د هغې د یاد دهانۍ دپاره مونږه ته پیغمبر ساز کړې او تم د پیغمبر په حیثیت باندې قریشو ته راولېږلې او وما كنت ساویا فی اهل مدین نوې ته اوسیدونکې په مدین والاو کې اے محمد صلی الله علیه وسلم ته خو په مدین کې او په اهل مدین کې اوسېدلی نه یې چې یعنې هلته پاتې شوی او هلته د ډېر عمر تیر کړی دی نو اوس هغه د مدین کې چې شعیب علیه السلام او د حضرت موسی علیه السلام کوم واقعات دي او هغه ته بیس په بیس باندې دې قوم ته بیان کړل نو ته خو هلته اوسېدې نه چې ته هلته اوسېدلې او دا ستا د مخې نه دا کارونه ګینې کېدل تتلو علیهم آیاتنا چې ته لولي په دوی باندې زمونږ آیاتونه او بیان کې دوی ته دا وجه داسې وه چې ولکننا کنا مرسلین لیکن یو منګه لیږونکي پیغمبران منګه دقسې پیغمبران علیهم السلام قومونو ته رالیږو او هغه پیغمبرانو ته منګه وحی کوو او د وحی په ذریعه باندې ورته مسائل او واقعات او قصص بیانو او هغې قومونو ته بیانوي وما كنت بجانب الطور نوې ته په اړخ د کوهي تور باندې اذ نادینا کله چې اواز کوو موږ موسی ته نو ته خو هلته هم نه وې دا دونه بیانونه یې د کوم ځای نه وکړو دا موږ درته ویلي موږ درته ښودلي ولکن رحمتا من ربک لیکن دا مهرباني وه د جانبه د رب ستا نه په دې قومونو باندې چې ته د پیغمبر په حیثیت باندې ورته راولېږلې ځکه ته د الله رحمت او مهرباني یې لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک دې دپاره چې ویروې ته یو قوم لره چې نه دی راغلی دوی ته من نذیر من قبلک څوک یروونکي مخکې ستا نه لعلهم یتذکرون کېدای شي چې دا قوم قریش یتذکرون فن او نصیحت قبول کړي ته د الله رحمت یو مجسم او ته الله دې مخلوق ته رالیږلی دیو جنا پیغمبر خدا رحمت للعالمین دی د تمام مخلوق دپاره رحمت دی او دې دپاره موږ ته رسول او پیغمبر ساز کړی چې لتنذر قوما ما اتاهم چې ویرې ته هغه قوم لره قریش چې نه دی راغلی دوی ته څوک یروونکي مخکې ستا نه نو دا قوم نه دلته را هغه د قریشو هغه متأخرین او دا رستنی د ابو جهل دی او د ابن ابي معيط دی زمانه یادی ځکه د دې نه مخکې خو حضرت ابراهیم علیه السلام راغلی اسماعیل علیه السلام راغلی دی او په متقدمینو کې راغلی دي دا د متأخرینو خبره کوو ولولا ان تصيبهم مصیبة بما قدمت ایدیهم ولولا ان تصيبهما که چرته نه وی دا چې ورسیږي دوی ته یو مصیبت او یو عذاب بما قدمت ایدیهم په سبب دا ګناهونو باندې چې دوی لاسونه وړاندې کړي دي نو که دا نه وی نو موږ پیغمبر نه وی رالیږلی خو چونکې موږ پیغمبر ذکر رالیږلی
چې په دوی باندې کمنګ عذاب د دې نه مخکې رالېږلی وی چې دوی ته پیغمبر نه وی راغلی نو دوی به همدا خبره کوله چې کمنګ ته الله پیغمبر رالېږلی وی موږ به د هغه خبره منلې وی نو بیا به د دې مصیبت سره نه موږ مخامخ د کوم مصیبت سره چې نن موږ مخامخ یو دا به نه وی خو الله رب العزت داسې غوره ټپه په موږ باندې حمله وکړه او موږ باندې عذاب راوست نو که دا خبره نه وی چې به سبا له تاسو دا بانه کوله نو الله به دې ته پیغمبر نه وی رالېږلی خو دا الله تعالی اتمام حجت دپاره ته د پیغمبر په حیثیت راولېږلی چې دوی سبا له چغې وایي چې الله تا خو زمونږ د هدایت دپاره اسباب نور رالیږلي نو الله به ورته چې شی دروغجن دا حضرت محمد مصطفی او دا سره یو عظیم الشان کتاب قرآن مې نه درلېږلی ولولا ان تصيبهم مصیبة بما قدمت ایدیهم کچره لولا ان تصيبهم کچره نه وی دا خبره چې کله ورسیږي دوی ته یو عذاب بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه ګناهونو چې دوی لاسونه وړاندې کړي دا لاسونه ځکه و چې عام طور سره د ګناه کارونه په دې لاسونو باندې کېږي ځکه یې نسبت لاسونو ته کوي نو په یقولو دوی به وایي چې ربنا لولا ارسلت الینا الله تا موږ ته پیغمبر ولې نه رالیږه فنتبع آیاتک موږ به ستا د آیاتونو تابعداري کړې وه او ونکون من المؤمنین او شو به موږ د مؤمنانو نه موږ به ایمان راوړی وی نو الله تا خو موږ ته پیغمبر یې نه رالیږلی نو په دې وجه باندې الله رب العزت وایي ما ارسال د رسولو او پیغمبران قومونو ته دې وجې نه رالیږلي دي چې سبا له به دوی دا بانې کوي او دا عذرونه پیش کوي چې دا عذرونه پیش نه کړي بیا نو دا اول لولا دا دې خبرې دپاره دی چې دا راځي د دې خبرې دپاره چې که دا موجود نه وی نو دا به ورسره نه وی او دا دویم لولا دا تحزیزیه دی د تیزولو دپاره او د افسوس دی لولا ارسلت الینا ولې موږ ته الله تعالی پیغمبر نه رالیږه موږ به د هغه د آیاتونو تابع شوی دا د آیاتونو ترجمه وه نو په دې کې یو څلور خبرې الله رب العزت خاص طور موږ ته په ګوته کړي وما كنت بجانب الغربیه نوی تو پاغا جانب مغربی یعنی آغا جبل او دا آغا غرو چی آغا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نا غرب طرف تراتو تو خو پا آغا غربانی نوی چی پا کمبانی اللہ خبری دا موسیٰ سکولی ازو قضوینا الى موسیٰ الامرو آغا بخو چی پیسل کولا منگا مکلف کو منگا موسیٰ تاغا امر او حکم در رسالتو وما كنت من الشاهدين او نبتو دا حاضرين دا غزيكي ولكن انشأنا قرونا لیکن منگا پیدا کو خواندان دا زمانو گن یعنی گن امتنا فتطاول عليهم العمرو وسوگوچی پاگی باندی عمرا نو آگا درسونا آگا دا پیغمبرانو ہدایت او تعلیمات ازاری شی دا خلقو رخیال نوزی وما كنت ساويا في اهل مدين او نوی تو اوسیدون کے پا مدین والاو کے تتلو علیہم چتلو لے پدی قریش نبانے آیاتنا زمنگا او دا موسیٰ علیہ السلام او دا شعیب علیہ السلام کسی ورتکے ولیکن کننا مرسلین لیکن یو منگا لیگن کی پیغمبرانو لرا نو آگی تا وحیو کو دا وحی پا ذریعہ ورتدا معلومات ورکو وما كنت بجانب الطور او نبی تو اے محمد پاغا اڑخ دا کوئی تور باندے
اذ نادینا وقت منگا آواز کو موسیٰ تا ولیکن رحمتا من ربک لیکن دا مہربانی دار جانبا دربستانا چی تیر پیغمبر پا حیث راولی گلی لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر دیر پارا چی او یریت یو قوم لرا چی ندی راگلی دی رستنوتا من نذیر سوک یرون کے مخکستانا لعلهم یتذکرون دیر پارا چی دی پنو نصیحت قبول کی ولولا ان تصیبهم مصیبتن کچر نویدا چی کل ارسیگی دویتا یو عذابو بما قدمت ایدیهم پسوب داگی چوڑاندی کڑی دوی لاسونو د گناہونو نا نو پا یقولو دوی بوائی خامخا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا اے زمانگ ربا تاول نرالی گا منگتا یو پیغمبر ونتبع آیاتکا د پیغمبر دراتلو نرستو چی آگا کمی موجزے منگتا پیش کری منگ با داگی تابی شویوے او شویوے منگ دا ایماندارونا نو تا دا سے پا غرطا پاکے تو منگا مانی حملہ اکڑلا او منگا دی اونی ولو نو عذر با پیش کئی نو چی دا عذر نا پیش کئی سلور خبری پری آیاتون کی بخطرالی یو غٹ خبر دا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ثابت اول پا ادل و عقلیو بانی پا عقلی دلائلو بانی کارا خبر دا کنا چی تخو آغا غربانی نوی او التا حاضر نوی چی کم موسیٰ تا منگا دا رسالت او دا نبوت حکم کو او پیرعوم تا لگن تخوالتا نوی نو تلادون بیانون رکم جانا کی زکا زمون پیغمبری کنا زکا دا کی کنا او تخو چی کم دے التا دی کوئی تور پا اڑاخ کے نوی تخو پا مدین کے سیدلے نوی اے محمد تخوالتا رہے سیدلے تر دا بیانون رکم جانا کی نا منگا تا کری دی تیزا منگا پیغمبری تیزا منگا نمائندے منگا تا کری نو تقریر نبوت المحمدیہ باقوال ادلت العقلیہ دا حضرت محمد مصطفیٰ نبوت ثابت شو پکلہ کو ٹوسو دلائلو باندی اور نمبر 2 بعثت الرسول محمد جاہ پی اوانہا بعثت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دارا گلے دے پخپل آغا ٹیمونو کے و اشتداد الحاجتی لے او پا آغا وقت کی چھ صح حاجت پیغمبر تا لگا چھ خلقو دبوتانو سجدے کولے دبوتانو خیر و شر غختا او نمبر 3 البعثة المحمدیہ كانت عبارة عن رحمة الہیہ دا بعثت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا عبارت دا رحمت اللہینا یرحم اللہ بها العالمین دی محمد فوجبانی اللہ پر طول مخلوق بانی رحم کرے نبی علیہ السلام تا رحمت للعالمین وی در راتلو نرستو پا کپارو بانی استیصالی عذابونم ختم شوی نینا یہود با اللہ تعالیٰ لکر فرعون پشان پر سمندر کی لہو کرے ہوئے یار قارون پشان بے پر ازمکہ کی دند کرے دی چی کم مظالم شروع کری دی او دا اسلامی دنیا پا آگے بانی خاموش دا او کافر دنیا خو پا دے خوشحال دا چی مسلمانان مجاہدین پا کم دے کے ختمی کی دا خدا گئی عینی مقصود حاصلی دی او جواب لولا پی قوله ولولا ان تصیبهم محبوب تے وقد ذکرناہو وهو العاجلناهم بالعقوبہ کدا نوے چی دوی تا مصیبت اورسیگی دا دوی دا ناکارو عملونو پا نتیجہ کے نو دوی چگی سازی کی چی اللہ تا منگتا رسول نوے ولی نوے را لے گلے نو کدا دا یر نوے لعاجلهم العذاب بالعقوبہ پتلوار بمی ولی عذاب ورکڑے وے او لما ارسلنا الیہم رسول موتا پیغمبر دے ویلی گلے خدا چونکہ دا عذر بداخل کئی بیا نو دا عذر دا ختمون لپارا ما دیتا پیغمبران علیہ السلام اتراولی گلے اللہ دی منگو تاس پا قرآن عظیم شان کتاب ہوئے کی دے سر سر دے اللہ مطلب دیوائن دے کامل مکمل عمل کولو توفیق راگی دعاو کرچے اللہ رب العزت
موږ راځي شي خدای پاک زموږ په حالت رحم وکړي. دا د غزا د مسلمانانو د فلسطین د مسلمانانو لپاره خصوصي دعا وکړي چې الله رب العزت دا یهودو دا امریکا او د دې دا څونه پشپنایي کوونکي کاغه منافقان دي په حاشان او عریانان دي او کاغه کافران دي الله ټول تباہ او برباد کړي الله ټول هلاک او غرق کړي خدای ته د مسلمانانو او مظلومانو ماشومانو زنانو بوډاګانو دغه انتقام او بدلته والي یا الله خپل قهر او غضب سره مخامخ کړي یا الله د خپل قهر په سپېړه باندې وایي یا الله تباہی او بربادي سره مخامخ کړي او مسلمانانو له پکار دی چې باقاعده د سار په مانځ کې د دویم رکعت د رکوع نه وروستو دا دعای قنوت شروع کی او قنوت نازله شروع کی او دا خیره دی کفارو ته او خاص کر د ټرمپ ته او د یهودو ته چې داږي بړي شي او سپیدي دا مسلمانان په ماتي چې الله رب العزت ټرمپ دلم غرق او تباہ کی او داږي دا بړي شي او داږي دا غلامان يهوديان هم الله تباہ او برباد کی الله دې زموږ ټول راضي شي خاتمه الله زموږ ټول ایمان